ستړي مشه نازول ستاسو په درانه حضور کې خالد خان څنګه او څومره چې زمونږ حکومت سرکاري اهلاکار او ادارې روسته روزه بې حسه کیږي نو هم هغومره شدت سره زمونږ عام ولس چې دی نو هغه حساس کیږي حکومت ته نو اوس خلک ګیلې معنی نه کوي نه حکومت ته مشورې ورکوي بلکې په حکومت اوس خلکو طنزونه شروع کړي دي ټوکې ورپورې کوي لطیفې یې پرې جوړې کړي دي دا جدا خبره ده چې د حکومت نه غوړ منګې جوړ دی آیا عزت نه د حکومت کار شته نه د ادارو نه د سرکاري اهلکارو تاسو ته یو لطیفه اورم یو لطیفه درته شریکوم او بیا په هغې سنجیده خبرې کوو د تورنزو د کلي نه ملک راشد خان تورنزو یو اوسیدونکی دی ملک راشد خان صاحب هغه اکسین پبلک هیلث 400 ته نن یو درخواست لیکلی دی چې درخواست کم لطیفه او طنز زیات دی خو درېغه چې څوک پې پوهېږي د ملک راشد خان دغه طنز چې دی هغه هم د تورنزو کلي یو ډېر نوموړی صحابي زموږ ډېر خوږ کشر واجد افریدي هغه نن وایرل کړی دی په سوشل میډیا باندې ما یې تعریف وکړو خو زه هغه درخواست چې دی هغه تاسو ته ورمه د دې موضوع ده هغه اردو کې به درته ووایم مثلا چې د پښتنو اردو بیا به پښتو کې خبرو کوو موضوع ده वाटर टैंकी लीज पर देने के बारे में मुद्दबाना गुजारिश जनाब आली मुद्दबाना अर्ज है कि तोरंगजई चढ़ाई की वाटर टैंकी का मोटर एक तवील अरसे से खराब है जिसके बायस अहले इलाका साफ पानी की बुनियादी सहूलत से महरूम है मुसलसल अदम तवज्जुही के बायस टैंकी में अब पानी का नाम निशान तक बाकी नहीं रहा है क्योंकि अब ये वाटर टैंकी ट्यूबवेल लिक्विड है कहना वाटर टैंकी सिर्फ खाली ढांचे की शक्ल इख्तियार कर चुकी है इसलिए आज इसकी दरमंदाना गुजारिश है कि इनायत फरमाकर ये टैंकी मेरे सुपुर्द लीज पर कर दी जाए इरादा है कि ऊपर वाले हिस्से में कबूतर और मुर्गियां और नीचे गाय भैंसें रखकर इलाके के अवाम को कम अज कम दूध और गोश्त की फराहमी मुमकिन बनाई जाए यूं अगर पानी न सही लेकिन प्रोटीन की कमी तो पूरी हो जाएगी साइल ता आया दुआ गो रहेगा और मुर्रखा का मोरखा तारीख 12/9/2025 संविधान दिल्ली की खाकसार मलिक राशिद खान साकिन तोरंगजई तोरंगजई द 400 یو ډیر زوړ مشهور او تاریخي کلی باید چې د 400 په انتهایی زړو کلو کې د دغه سیمې شامل وي ځکه چې د تورنګزو کې چې کوم لرغوني آثار دي او آثار قدیمه هغه د دې ګواهي ورکوي چې دا د زرګونو کلونو یو زوړ چې دی نو کلی دی او د جندي په غاړه باندې آباد او بیا 400 ته چې پشکلاوتي وي او سټي اف لوټس او دغه کول ګلونو برسنډینو دغه هم دا یو وخت کې د تورنزو ډېر لوی پیداوار مختلف قومونه په دې کې آباد دي پیران دي میاګان دي کاکړ دي مامزي دي سردار عبدالرب نشتر صاحب او دغه کاکړ خاندان چې دی د دې تعلق چې دی نو د تورنزو سره دی دا په یو وخت کې راغلي دي بیا دلته آباد شوي دي د دې خلک دي خصوصیت د تورنزو کلي دا جوړیږي چې دې نوموړی استادان اساتذه کرام پروفیسوران استادانو کې دغه تندیس خو د ډیګرو د کالج او سکول نه خو نوموړي مدرسان درس او تدریس سره وابسته نوموړي ښاغلي تورنزو پیدا کړي دي دغه شانتي یو کثیر تعداد چې دی هغه د علما دي ډاکټران دي انجینران دي وکیلان دي د زراعت د ځنګلاتو ماهرین دي سیکورټي ادارو سره کار کوونکي خلک دي او نوموړي ساینسدانان هم دي ډېر یو مختلف او عجیبه د غیرتمندو خلکو کلی دی شاعران ادیبان د هغې نه علاوه دي صحافیان د هغې نه علاوه دي او یو ډېر آباد او دروند او عزتمند چې دی نو کلی دی دغلته ډېر ښاغلي دي او د مقامي صحافیانو د یوټیوبرز او د ډیجیټل میډیا استعمال چې کوم ځوانان دي نو د هغې ذمواري جوړېږي چې په دې باندې
خبره وکړي. خو زه به صرف دوه نومونه تاسو ته وایم په طور تبرک یا د تورنزو عالمي شناخت حاجي صاحب تورنزي باباجي او شمس العلماء شمس الحق افغاني صاحب. دغه دوه شخصیتونه بیا شهزاده مولوي صاحب یا اوسنۍ زمانه کې شهزاده مولوي صاحب د بابا د کور شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب. نو کوم نومونه به درته وایم، خو بهرحال تورنزی دا حاجي صاحب تورنزو او دا افغاني صاحب شمس الحق افغاني صاحب شمس العلماء د هغې کلي دی. دا کلي چې کوم نیغ سړک دی، کوم چې د 400 نه ان تر تنګي پورې ځي، په دغه تورنزی پرتې دي. او دغلته یو چړایي ده، ډېره زړه چړایي ده. او دغلته به پخوا دغه ډېره غټه زړه ونه وه، او دغه به د پخواني هغه د بسونو روایتي بسونو سټاپ هم و. خیر اوس خو هغه هر څه نشته، هغلته څه یو ډسپنسري ده، اسپتال دی. خو دغلته د پبلک هیلث انجینرینګ ډپارټمنټ یو ډېر لوی چې دی نو د واټر سپلای سکیم دی د تورنزو د کلي دپاره. د بلا وخت نه چې دی نو د هغې موټر خراب دی چې معمولي مرمت به غواړي یا به تبدیلي غواړي، هغه نه دی شوي اوسه پورې. او اطلاعات دا دي چې په هغه کوی کې کوی چې قدرتي امر دی چې دا کوی روان وي نو تر قیامته نو دا نه وچېږي، خو چې د کوی استعمال نه کېږي، کوی چې کله شاړ شي نو هغه وچي. نو د ملک صاحب د خط درخواست مطابق چې دی نو هغه اوس وچ شوی دی. د دې کلي سیاستدانان چې شو، مقامي خلک شو، مخورس خلک شو، یقینا آل پارټیز کانفرنس دی، مشتاق تورنزي دا ټول خلک دي. دې غریبانانو به وشي کړي تنګ شوي. نو ملک راشد خان ډېر سوخته ایکسین پبلک هیلث انجینرینګ چارسې ته خط لیکلی دی، ورته وایي چې دا ټینکی ما لاسې وچلده نو پلیزو په اجاره راکړه. بره چت کې به ټینکی کې به کاونټر او چرګان ساتم، لاندې به غوا میښې ساتم، او د کلي خلکو ته اوبه ني نو پی خو به میلاویږي. او دغه شانتې چې دی نو د پروټین ضرورت به پوره کېږي. لږه خبره به اوس سنجیده وکړو عالمي اعدادو شمار باندې. د ډبلیو ایچ او ورلډ هیلث ارګنایزیشن مطابق پاکستان کې 80% آبادی ته د څښلو خالص اوبه نه میلاویږي. آلوده اوبه د پاکستان 80% آبادي څښي. یونیسف وایي چې هر کال 53,000 ماشومان د آلوده ګنده اوبو د څښلو د اوبو له وجې هر کال 53,000 ماشومان پاکستان کې مري. دا د یونیسف راپورټ دی. پاکستان کونسل آف ریسرچ آن واټر ریسورسز PCRWR چې د هغې محقق دی او په ملک کې هغې وایي چې په ملک کې د پاکستان کونسل آف ریسرچ آن واټر ریسورسز PCRWR تر مخه په پاکستان کې د څښلو د اوبو 80% سکیمونه چې دي نو دا غیر فعال دي او دا غیر محفوظ دي. یعنی غیر فعال دي، د تورنزو د دې سکیم شانتې خدمت نه کوي، اوبه نه ورکوي، په مختلفو وجوهاتو شړ شوي دي. او په دې کې زیاتره که لږ ډېر فعال هم دي نو هغه چې کومې اوبه ورکوي نو هغه اوبه نه دي، هغه زهر دي. د صحت د مختلفو رپورټونو مطابق په پاکستان کې 15 میلیونه د هیپاټایټس د مرض کیسونه چې دي هغه د څښلو د ګندو اوبو د وجې نه دي. هیلث راپورټس مطابق پاکستان کې 15 میلیونه خلک په هیپاټایټس مرض اخته دي او د هغې وجه د څښلو ګنده اوبه دي. یو جدید ریسرچ دی هغه د دې خبرې یره ښکاره کړې ده، نشاندهي کړې ده چې په پاکستان کې د پولیو وایرس د نه ختمېدو وجه هم چې ده نو هغه د څښلو اوبو سره د سیوریج د اوبو شاملېدل دي. په هغې باندې مخکې زه خبره کوم چې دا څه صورتحال دی. داسې ده چې کله سرکار به د څښلو اوبه خلکو ته کورونو ته نه ورکولې په دغه بمبو کې، نو په کور کې ساده کویانو بورقه به وه یا به پې هغه ګړګړې و. بیا چې کله په کلو کې دا د څښلو د اوبو د بمبو دا سکیمونه کور په کور معرفي شو
نو ظاهره ده هغه کویان چې دي هغه ختم شو، خو بار بار د دې سکیمونو خرابېدل، په دې کې مسلې د اوبو نشتواله او د دې خلکو ډیوټي نه کول، نو د سکلو د اوبو او د ضرورت د اوبو نشتوالي سره چې خلک مخامخ شو، او د دې محکمې به دا وی چې د لوډ شیډینګ مسله ده، زیاتر خلکو په کور کې دغه واړه ډنکي پمپونه ولګول. بیا د بجلی مسله چې سیوا شو، نو د ډنکي سره سره سولر چې دی نو هغه ولګول شو، او سولر چې د چا وس نه کېده یا په سولر کې مسلې راتلې، هغه سره متبادل چې دی نو خلکو هینډ پمپس هم ولګول، چاته ان جی اوز ولګول، چاته سرکار ولګول، چاته خپل جیبه. تقریبا په هر شتمن کور کې هغه درمیانه کور چې دغه گزاره کیږي، هغه سره به د سرکاري بمبمي ور سره به هغه خپل موټر هم لګولې د بجلی، سولر نظام به ور سره هم د اوبو وي د بجلی، سولر هغه پمپ چې دی ماشین به هم لګولي، او ور سره به هینډ پمپ هم لګولي، ځکه چې اوبه ډېر زیاته بنیادي ضرورت دی. په د کوم چې نیرونه یا خوړونه یا دریابونو یا کندې وي، نو د هغې اوبه آلوده شوي دي، زهرجنې دي، او هغه خو نیغ په نیغه مرګ دی. یعنې پخوا به خلکو د څښلو د اوبو که د چا کره به کویان یا زیات ضرورت به نو دغې نیرونو، سیندونو، خوړونو او د کندو نه به هغې اوبه راوړې، څښلو له هم جامونځ لمونځ او داسې له صفا به وي، خو به هر حال هغه اوبو د څښلو نه دي. نو دغه درې سورسز چې دي دا په کلو کې لګېدلي وي. حکومت مکمل طور چې دی نو بې حسه دی، ځان یې ناګاره کړی دی، ناغرضه کړی دی، او څه متبادل سهولتونه چې دي نو هغه ورکوي هم نه خلکو ته. بله غټه المیه دا ده چې په خیبر پښتونخوا کې ځای په ځای کې تاسو وګورئ په دې کلو کې، نو د څښلو د اوبو پایپ او د سیوریج د ګنده اوبو د نکاس دغه پایپونه دا تقریبا یا د یو بل له پاسه دي یا داسې جوړه لاړ دي. بیا د دې پایپونو کوالټي ډېره زیاته خرابه ده. په دې کې دغه چې کوم بیکاره څیزونه د سرکار لګوي، نو د هغې د وجې نه دا پایپونه چې دي نو دا زنګ شي د لمر او د باران د وجې نه دې رسټینګ وشي، دا په ځای په ځای سوري شوي وي، شلېدلې وي، او دغه دا ګنده اوبه د سیوریج دغه اوبه چې دي د باترومونو، نو دا هم چې دی د څښلو د اوبو سره مکس کېږي، شاملېږي. دا په دې بمبو ګیرس دي، او د خیره سره دا ځان سره هیپیټایټس، پولیو، ټایفاید، شیبره تبه یا میادي تبه، اسهال، دا کی دست، دا مرضونه چې دي د دې نه علاوه نور متعدد یو بل نه لګېدونکي وبایي امراض، دا سرمن مختلفې بیمارۍ، دا ویښتو غورځېدل، او داسې مختلف امراض نوې ان په ډېرو ځایونو کې دا کارډیو ویسکولر ډیزیزز او د کینسر مرضونه د جوړو د اوبو د وجې نه هغه د دې وجې نه خلکو ته لګي. اوس خبره دا ده چې کم خلک موږ نه اوټ اخلي او زمونږ په اوټ باندې هغه ایسملو ته ځي، او پرون چې د چا خر نو هغه نن په لینډ کروزرو کې یا د لینډ کروزر نه که کوم بره ګاډي باندې نومونه نه راځي، د چا چې خر نو هغه نن په لینډ کروزرو کې ګرځي. د چا چې په دې 400 کې خپل حصه مخبره نه وه او مړي بیا د مسافرو په مخبره کې ښخېدل، هغې په اسلام آباد او په پېښور او په حیات آباد او په ګرد پاکستان کې او په دوبۍ په بار ملکونو کې چې دي نو پلازې او محلات لري. د چا چې په ډوډۍ درک نه لګېده نو نن د هغې 1340 نوکران دي. زما د غریب خبره چې کوله، نو زما غریب ورور نن د ټولو نه لوی رئیس جوړ، زما وخت او حالات بدل نشو چې د خان خانواده کورنۍ نه کوم افسران راتله او خو د ظالمانو نسل، نو چې زمونږ د دې کسبګرو د دې غریبو د درمیانه خلکو نه د مزدورکارو خلکو نه به کوم بچو زمونږ اولادونه سرکار ته لاړه، افسران به شو، بیروکراټ به شو، سیول سروس ته به لاړه، پلانینګ ډیولپمنټ ته به لاړه. موږ وایو چې خیره اوس به حالات ښه شي چې زمونږ د طبقې خلک لاړه، هغه د هغې نه دوچنده نهر او ظالمانو خطه. ادارې نشته، حکومت نشته، ریاست نشته، سیاست نشته، جماعت نشته، جرګه نشته، مرکه نشته، صحافي نشته، انجو نشته، आवाज اوچتولو والا څوک نشته. په هر چا چې څنګه راله هغه به راغلي. یو مزیداره خبره دا ده، یو مختصر شانتې خبره ورته وکړم. زما یو
ډرامه هم ده او افسانه هم ده. د زرو لوټ، د زرو لوټ خپله خبره کوي، بس په دې خبره تماموم. هغه جلا کوي، هغه ته سزای موت اورېدل شوي، او د لوټ سزای موت دی چې دا سټیټ بینک ته لاړ شي او په بټۍ کې اور ته اچولي کېږي، سوځولي کېږي، دغه د هغه سزای موت وي. د سزای موت نه مخکې څه نور قیدیان لوټونه چې نو هغې ورته وایي چې تاسو جرم کړی دی، نو هغه وایي چې زه په سټیټ بینک کې پیدا شوم، او چې څنګه پیدا شوم په دنیا کې مې سترګې وغړولې، په ښه بده نه وم پوه. نو یو غل افسر و چې هغه رشوت بډې چې دی نو هغه کولې جایز کولې، د یو سړي بانډ راختلی و او هغه بانډ یې د هغه نه واخیسته. هغه وخت کې په 50,000 روپۍ ګرانې ترې واخیسته چې دی نو زه یې وله تازه تازه ورکړم هغه سړي له. هغه ته هم پته وه چې دا بلیک مني په ما وایټ کېږي. هغه هغلته چېرته پلاټ اخیستی و، هغه زه پټواري له ورکړم. د پټواري زوی ناجوړه و، هغه نه زه ډاکټر واخیستم. د ډاکټر زوی په جوارۍ کې ونیول شو، د هغه نه زه تاړېدار واخیستم. د تاړېدار په جیب کې لون چې په هغې انټي کرپشن چاپه ولګوله، هغه ونیولم او الغرض په دې طریقه باندې زه روان وم چې دا یو ګران فروش سره چې دی نو یو مجسټریټ ونیولم، نو په نیولو مې پروا نه وه، ورکوټ لوی شو، مدد شوم، الزام را باندې یې ولګو چې زه جعلي یم. او دغه د جعلي په الزام کې چې دی نو ما ته سزای موت وویلی شو او زه راغلم او اوس مې بټۍ ته چې زه به مرم. خبره دا ده چې څوک په کومه محکمه او په کومه طاقت کې، که صحافي دی، که سماجي دی، که سیاسي دی، که افسر دی، د خپل روزګار نه کوم چې د ده دار اختیار دی، هلته دی قصاب دی، هغلته نه د دوکان کولو کړی دی، انسانیت خرڅي. خو دې چې کوم 1,000 روپۍ په جیب کې اچي، هغه هم په دغه چکر کې روانې دي، سټیټ بینک بټۍ ته ځي، دته په کارېږي نه، خو خلک دي چې پوهېږي نه. افسوس دی د پبلک هیلث انجینرینګ محکمې باندې، وزارت باندې، سیکټري باندې، متعلقه که نور حکامي، چیف انجینر، څوک چې ذموار خلک دي، خاص کر چارسرۍ کې د هغې مشر اکسین وي، په هغې باندې ډېر افسوس دی. زه وایم شرم دی خلکو نه پکار دی چې زمونږ نن ولس چې دی په داسې خبرو، په داسې درخواستونو مجبور دی. اجازه غواړم، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د الله په امان.